قدرمنو د پېښور سره نږدې علاقه اورمړو کې یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلې ده چې په دغه واقعه کې یو ظالم پلار خپل د 3 کالو ماشوم زوی وژلی دی. د دغې واقعې تفصیل څه دارنګې دی. په 3 فروری باندې نورین زوجې تاجولي او سکنه اورمړ میانه په تاڼه کې راپورټ درج کړی دی چې د هغې او د هغې خاوند ترمنځ جګړې وي. د دغې جګړو په وجه باندې زه خپل د پلار کره تللی وم او په دې دوران کې زما خاوند دغه د 3 کالو ماشوم حسن ته وویلې چې ته زما د ملګري سره لاړ شه. دغه ماشوم انکار کړی دی. د دغه انکار په وجه باندې د پلار رالګېدلی دی او د 3 کالو ماشوم حسن باندې دومره تشدد کړی دی چې هغه بېهوشه شوی دی. بیا د ګاونډ خلکو دغه ماشوم هسپتال ته وړی دی خو چونکې هغه باندې دومره زیات تشدد شوي چې دغه ماشوم په هسپتال کې ساه ورکړله. نورین زوجه تاجولي په خپل ریپورټ کې دا هم ویلي دي چې د دې او د خاوند ترمنځ به مخکې هم ډېرې جګړې شوي دي او دا ظلم جګړه شوې وه. د دغې په وجه باندې د علاقې مشران په دغې کې هم کردار ادا کړی دی او زما خاوند ته یې بار بار ویلي چې ته په سیده لار باندې راشه. نورین وایي چې زما خاوند بالکل د چا خبره هم نه منله او په دغه ورځ باندې هم زموږ جګړه شوې وه چې زه د پلار کره تللی وم او دغه واقعه مخې ته راغلې ده.